من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اشتريتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه آية مباركة كده مشركين أو الكفار اعتراض ذکر دی او د هغه اعتراض جواب ذکر کیږي. قرآن مجید د نزول ترتیب او طریقه دا وه چې قرآن مجید به رفته لږ بقدر ضرورت الله تبارک وتعالی د حضور صلی الله علیه وسلم په سینه مبارکه نازله وه. کله به داسې موقع راغله چې یو څو ورځو پورې به وحي بند شتله یا یو څو میاشتو پورې به وحي رانغلله، نو چې کله به په وحي کې تاخیر وشو نو مشرکینو به اعتراض وچت او کفارو به اعتراضات کول. نعوذ بالله دوی به وی چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قرآن د شیطان نه زده کوي، دا خبرې ورته شیطان ښيي. چې کله به تاخیر راغی نو دوی به وایي چې شیطان د ده ملګرتیا پرېښته، شیطان ده ته ښودل هغه بند کړل او ختم کړل. کله به یې دا اعتراض کوو، کله به یې داسې وي چې تا کوم قرآن به بیانوو مخکې هم تا د ځان نه جوړ کړی او اوس هم د ځان نه جوړ که بیان یې کړه، ځان نه ولې نه جوړوي؟ نعوذ بالله دا اعتراض به یې کوو. کله به دا اعتراض کوو چې دا قرآن مجید د پوه خلقو نه زده کوي چې هغه په کتابونو باندې پوه دي او دی د هغو په درس کې ګیري، د هغو خواته ځي، د هغو شاګردي اختیاروي او د هغو نه دا کتاب زده کوي او راځي علومو ته راغلی. او دا اعتراض به نو چې دا خو پخوانۍ کیسې دي، نعوذ بالله راځئ چې موږ تاسو ته پخوانۍ کیسې بعضو به پکې دا وایي چې راځئ دا پخوانۍ کیسې به موږ تاسو ته بلکې شام ته به د تجارت لپاره تلل نو هلته نه به یې کیسې میسې د پخوانو خلکو واخیستې او چې دلته به راغلل نو بیا به یې خلکو ته راځئ دا کیسې تاسو ته موږ بیان کړي ده قوم عاد قوم ثمود او د نورو قومونو کیسې دي واقعات. او د قرآن مجید اسلوب او د قرآن طریقې ته یې خیال نه کوو چې کوم کتاب د واقعاتو او د کیسو دي نو هغه په من او عن سره بیا واقعات او کیسې بیانوي. قرآن مجید کې داسې نه ده. د قرآن مجید طریقه کار هغه دا دی چې کوم ځای د عبرت وي هغه ځای صرف ذکر شي په قرآن کې، یا اول شي اوله حصہ یا دویم شي یا درمیاني حصہ چې کوم ضرورت وي او د هغې نه خلقو ته عبرت حاصلېږي. نو قرآن مجید کې صرف هغه د ضرورت مطابق او د عبرت والا مقام ذکر کېږي. داسې نه ده چې قرآن مجید د اول نه تر اخره پورې یو واقعه ذکر کوي په من او عن سره. نو دوی به اعتراض اوچت کړو چې ته دا ځان نه جوړ کړه که نه قرآن او بیان یې که ته ولې نه جوړوې ځان؟ قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي. الله تبارک وتعالی د حضور صلی الله علیه وسلم په ژبه مبارکه باندې هغې له جواب ورکوي چې دا قرآن مجید دا ما د ځان نه ده جوړ کړی، زه خو د وحي تابعدار یم چې ما ته د الله د طرف نه کوم وحي وشي، الله رب العزت کوم حکم ولیږي، کوم پیغام راشي، زه هغه تاسو ته بیانوم، زه د هغې اتباع او تابعداري کوم. او سورة النجم کې راځي الله رب العزت فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان نه خبره نه کوي بلکې دته چې کومه وحي وشي هغه وحي د بیانې خلکو
قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي زما محبوب صلی الله علیه وسلم ته ورته ووایه چې یقینا زه خو اتباع او تابعداري کوم د هغه څه چې ما ته زما د رب د طرف نه کوم وحي کېږي ځان نه بیانوم تاسو ستاسو دا اعتراض دی چې د قرآن د ځان نه جوړوي د ځان نه بیانوي زه د ځان نه جوړوم او ځان نه بیانوم یا که تاسو د یو معجزې مطالبه کوئ او تاسو وایئ چې یو نښه داسې نښه پیش کړه چې هغه ستاسو مطالبه وي او تاسو یې غواړئ نو دا نښې پیش کول او معجزه هم زما په اختیار کې نه ده دا د الله په اختیار کې ده معجزه د نبي په لاس باندې صادریږي نو دا د الله په اختیار کې د نبي په اختیار کې نه وي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه دا قرآن ما د ځان نه ده جوړ کړی دا خو د دلایلو نه ډک کتاب دی د سمجھ بوجھ دپاره دی په دې کې بصیرت دی من ربکم ستاسو د رب د طرفه ستاسو د رب د طرفه دا قرآن د بصیرت نه ډک کتاب دی یو بصارت دی یو بصیرت دی بصارت ویل کېږي سترګو سره لیدو ته او بصیرت ویل کېږي زړه سره لیدو ته په قرآن مجید چې یو سړی زړه سره ګوري زړه سره مطالعه کوي زړه سره اوري دې انسان ته بصیرت حاصلېږي دا انسان د قرآن مجید مطابق په عقیده او په عمل کې اعلی درجه باندې چې کله دې زړه سره د قرآن مجید سره محبت کوونکې او د قرآن مجید اتباع کوي صحیح معنو سره دا قرآن مجید د دلایلو نه ډک کتاب دی دا ستاسو د رب د طرف نه دلایل دي ما د ځان نه دي جوړ کړي وهدن او دا قرآن مجید هدایت دی ورحمت او دا مهرباني ده لقوم یؤمنون دا قوم لپاره چې هغه ایمان راوړي دلته درې خبرې ذکر شوي یو بصیرت دویم هدایت او دریم رحمت او د خلقو درې قسمونه دي یو هغه خلق چې هغه د توحید د رسالت د قیامت مشاهده داسې کوي لکه سترګو سره چې انسان کوي هغه خلقو ته بصیرت حاصلېږي هغو ته د دین اسلام د صحیح عقیدې رڼا حاصل شي دویم قسم هغه خلق دی چې هغه په عقلي دلایلو او په نقلي دلایلو باندې پوه کېږي نو هغه خلق هدایت یافته دي او دریم قسم ایماندار هغه د رحمت مصداق جوړېږي کله چې د قرآن مجید دا دلایل انسان ته راشي او انسان دغه دلایل قبول کړي د دې نه رڼا حاصل کړي بصیرت حاصل کړي نو دا سړی په هدایت شي او چې کله دا سړی په هدایت شو نو دی د رحمت مستحق ګرځي د الله د مهربانۍ مستحق ګرځي وإذا لم تأتهم بآية او کله چې تر راتلو نه کې دوی ته په یو نښې سره قالوا وی دوی لولا اجتبیتها ولې تا د ځان نه جوړه نه کړله ده قل انما اتبع ووایه زما محبوب صلی الله علیه وسلم یقینا زه خو تابعداري کوم ما یوحى الیه د هغه څه چې ما ته وحي کولی شي من ربي زما د رب د طرف نه کوم وحي چې زما د رب د طرف نه کېږي زه د هغې اتباع او تابعداري کوم هذا بصائر من ربكم دا قرآن مجید دا خو دلایل دي ستاسو د رب د طرف نه دا د سمجھ بوجھ دپاره دی وهدن او دا هدایت دی ورحمت او دا مهرباني ده لقوم یؤمنون دا هغه قوم دپاره چې هغه ایمان راوړي